د پاکستان د چارپیرچل ساترې مرکزی وزیر شیر رحمان پخلی کړي چې خیوات کې د پشکال د بارانونو لامل تر دې مخاله وویا کسان مړ شوي دي. نن په اسلام آباد کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې شیر رحمان ویلي چې د مخال خیوات یو خوا د پشکال بارانونو سره مخ دي نو بل خوا د موسمیاتو بدلونونو ناغیزمن کیږي. هغه ویلي چې د پشکال بارانونو کې تر ټولو زیات مړینې بلوچستان کې شوي دي چې شمیره یې 27. د شیر رحمان وینا چې دا هر څه د ګلوبل وارمنګ یا د نړیوالې درجه حرارت لامل کیږي. د زیات تول لامل په ځنګلونو د اور لګیدنې په سیوا شوي دي او د بارانونو لامل ډیمونه خم راډک شوي دي. هغه ویلي چې په کشمیر کې یو کم 50% بلوچستان کې 240% او سند کې 222 زیات فیصد بارانونه شوي دي او کچري د بارانونو په اړه د ادارو لخوا ورکړل شوی خبرداري په سنجیده توګه اخیستل شوی نو کېدی شي بیا دومره په لویه کچه مړینې نه وي شوي. دا په داسې حال کې چې د ریپورتونو وایي چې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې د پشکال بارانونو په لویه کچه خلکو ته تباهي ور اړولې ده او د ګڼ شمېر انسانانو د مړینې ترڅنګ دغه بارانونو کې د خلکو کورونه ړنګ شوي او سامانونه یې اوبو لاهو کړي دي. د خبریال احسان محمد خان د ریپورت تر مخه په ګلګت بلتستان کې هم د سیلابونو او د ځمکې د خاورینو کمرونو راخوېدو لامل د 2 مېرمنو او 2 ماشومانو په ګډون 4 کسان وجل شوي او 3 نور را درکه دي. په خبرو کې د NDME کمال قمر وویل سیلابونه د عذر ذلشتواله درکه شپېته کورونه زیانمن کړي شوي دي. هغه زیاته کړه چې د لټون او ژغورنې عملیات دوام لري او PDM د سیمې اغیزمنو خلکو ته مرستې او سرپناه چمتو کوي. بل خو په ګلګت او هنزا سیمو کې خلکو د فعالانو د خوشی کولو او د ګلګت بلتستان نه بهر خلکو ته د مدنیات او قانونو د لایسنسونو د ورکولو په ضد د احتجاج لامل سړکونه بند کړي دي. په جنوبي وزیرستان کې هم د سیلاب لامل د زیانونو راپورونه دي چرته چې د راپورونو لمحې په سیلابونو کې 3 کسان وجل شوي دي. دغه شان بیګا په 400 تورنځو کې هم یو دیوال را پریوتی چې 2 تنکي ماشومان پکې مړ شوي دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400